السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو او خوږو وروڼو، زه تاسو ته د اردو خطي دوره کول غواړم. په دې دوره کې به زه لومبني سبق کې د را پورې چې کوم حرفونه دي، دغه حرفونه زه تاسو ته ښیم چې دا حرفونه څنګه لیکل کېږي، په کومه طریقه باندې لیکل کېږي. دغه حرفونو کې لومبنی حرف الف دی. الف به د بره کرښې د سر نه شروع کېږي او د کته کرښې په سر باندې به ختمیږي. دا موږ شروع کړو. الف د بره کرښې د سر نه موږ شروع کړو، کته کرښې په سر باندې خپین ودرو. او د دې له پاسه د مد د لیکلو طریقه دا ده چې د مد د الف دا لومبنی سر او د مد لومبنی سر چې دی دا به موږ شروع کړو. نو کله چې موږ د الف د دې سر د منځ ته راورسو، نو موږ پین ودرو. بیا به دې پین چې دی ګولایي ورکړو او کته طرف ته به راشو. دا به زموږ څه شي؟ مد شي د الف له پاسه. د مد د لیکلو طریقه دا ده. دویم حرف چې دی هغه با ده. د با د لیکلو طریقه دا ده چې با دا به د دویم کرښې د سر نه شروع کېږي، د دې ځای نه، او د دریم کرښې نه لاندې په دریم کرښه باندې به دا لیکل کېږي. دا چې موږ کله شروع کړو، نو بلکل سیده به موږ لمبې شروع کړو او د کارنر له به ګولایي ورکړو. ګولایي موږ ورکړه، بیا به په کرښه سیده راځو. اخر کې به چې دی هغه مخکني د شروع په شانتې ګولایي ورکړو، نو دا به زموږ با شي. او د دې با د لاندې چې کومه نقطه لګي، د هغه نقطې د لګولو طریقه دا ده چې د با د دویمې کرښې او د درېیمې کرښې په بلکل په منځ کې به دا نقطه د دې له پاسه لګي. دا څه شوه؟ دا با شوه. که دا تای، نو تا د لیکلو طریقه هم دقه ده، خو له پاسه چې دی د دې له پاسه دویمې کرښې له پاسه به دا نقطې په دې له پاسه لګي. او که ثا وي، نو یوه کرښه به چې دی یوه نقطه هغه به د اول کرښې او د دویمې کرښې بلکل په منځ کې لګي. او که ټا وي، نو ټا د لیکلو طریقه دا ده چې بلکل په منځ کې د دې د انګلیش د بي په شانتې بي لیکل غواړي، او اخر کې چې هغې له معمولي غوندې لکۍ جوړول غواړي. داسې تاسو ووینئ دا بي دی، دا بي دی. اخر کې چې موږ دې لکۍ جوړه کړه، دا څه شوه؟ دا ټا شوه. نو د با هم لیکلو طریقه چې تاسو زده کړه، نو دې سره تاسو نور حرفونه چې تا ده، ثا ده او دغه شان ټا ده، د هغې د لیکلو طریقه هم تاسو خود به خود تاسو ته به زده شي. دې پسې چې د جیم دی، د جیم د لیکلو طریقه دا ده چې جیم به د دویمې کرښې د سر نه شروع کېږي، دا دویمه کرښه ده. او بلکل چې دی کراس کرښه به راکاږو. نو کله چې د اولې کرښې او دویمې کرښې منځ ته ورسو، نو بیا به پین چې دی د بل طرف د چپ طرف ته تاو کړو، او بلکل سیده. او دا ځای او دا ځای د دې ځای چې څومره لمبایي ده، نو د دې دا دویمه حصه چې دی دا به دې ډبل جوړول غواړي. نو کله چې موږ دا دویمه حصه جوړه کړه، نو درېیمه حصه چې دی هغه بیا د درېیمې کرښې باندې زموږ نظر لګول پکار دي چې دې ځای باندې چې دی دا ګولایي راشي. نو پین له موږ ګولایي ورکړو او دې درېیمې کرښې ته موږ ځان راورسو. دا درېیمه کرښه ده، درېیمې کرښې په سر. او د جیم دا شروع سر چې دی دا ځای او دا ځای بلکل برابر وي. اخر کې چې دی بیا ګولایي ورکړو، نو دا ګولایي دا لکۍ چې دی دا به د دویمې کرښې د درېیمې کرښې په منځ کې راولو. نو دا به څه شي؟ دا به جیم شي. او د جیم د نقطې د لیکلو طریقه دا ده چې نقطه به د دویمې کرښې او د درېیمې کرښې په منځ کې لګي، او دا شانتې د دې او د دې په منځ کې به دا نقطه ولګي. نو دا جیم شو. درېیم حرف چې دی هغه دال دی. دال د لیکلو طریقه دا ده چې دال به شروع کېږي د دویمې کرښې نه، او بلکل ګولایي به راځي، په ګولایي سره کته کرښې طرف ته، او اخر کې به له جټکه ورکړو، د دال به اخري حصه ختم شي. دا څه شو؟ دا دال شو.
د را د لیکلو طریقه دا ده چې را هغه به د دویمې کرښې نه شروع کېږي او بالکل د با چې څنګه لیکل کېده د هغې د شروع په شانتي به د را دا شروع هم د را هم په شانتي لیکل کېږي را، او اخر کې به چې دی کراس کېږي دغه شانتي. دا څه شوه؟ را شوه. نو دا لومړنی سبق. په دې لومړني سبق کې ما تاسو ته چې دی د الف نه واله د را پورې چې کوم حرفونه د اردو خوشخطۍ او دې ته خط تعلیق ویل کېږي، د خط تعلیق د حرفونو د لیکلو طریقه د را پورې دا وه. انشاءالله تعالی په دویم سبق کې به بیا د را نه پس چې کوم حرفونه دي سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، عین، فا، قاف، کاف پورې به په دویم سبق کې بیا نور حرفونه ولیکم. د لومړني سبق پوره په دې باندې تاسو چې مشق وکړئ نو هله به تاسو ته سبق زده کېږي. که مشق خپې نه کړئ نو سبق درته نه زده کېږي. د خوشخطۍ دارومدار هغه مشق باندې دی چې څومره سړی مشق کوي هغومره چې دی د خوشخطۍ زده کېږي.